په خپل فیسبوک کې دا سیټینګ لازم وګورئ. د دې سره به ستاسو ډیټا چې دا به محفوظ شي. داسې نه چې ستاسو د فیسبوک اکاؤنٹ په نورو موبایلو کې کولاوي او د هغې نه یو کس غلط پوسټ وکړي، نو هغه پوسټ چې دی دا به په تاسو پسې حسابېږي. نو دا سیټینګ تاسو ټول لکه ته پکار دي چې ستاسو فیسبوک په څومره موبایل کې کولاو. دا اکثر به ځینې کسان وایي چې زموږ فیسبوک چې دی دا محفوظ دی. ستاسو هغه به محفوظ وي، تاسو به چاله پاسورډ آی ډي نه یې ورکړي. خو اکثر ځینې کسان موبایل خرڅ کړي، موبایل خرڅ کړي، په هغې کې د اکاؤنٹ کولاو پاتې شي. نو تاسو ته به هغه دغه چې دی موبایل چې دی هغه به راته هم ښایي چې پلانې ځای کې چې دی ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا کولاو دی، لکه پلانی موبایل چې دی په هغې کې ستاسو دا اکاؤنٹ کولاو دی. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکئ چې خپل فیسبوک چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. چې څنګه یو خپل فیسبوک کولاو کړو، له پاسه د ګوټه به تاسو ته 3 کرښې او تصویر به ستاسو د پروفایل ښکارېږي، دا به ځان سره کولاو کړئ. چې څنګه دا کولاو کړو، تاسو به دې مخ ته راشئ، به دې کې به لږ لاندې راشئ. چې لږ لاندې راغلی نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي، لکه 3 نمبر آپشن چې دی دا به ځان سره وایي کومې ته چې د سیټینګ دا نښه دی، د سیټینګ دا نښه ده، دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کوي نو په دې کې به له پاسه تاسو ته سیټینګ ښکارېږي. د خپل فیسبوک سیټینګ چې دی هغه به تاسو د ځان سره کولاو کوي. چې څنګه د خپل فیسبوک سیټینګ د ځان سره داسې کولاو کړو، دا کولاو شو زموږ د فیسبوک سیټینګ چې دی دا زموږ سره کولاو شو. چې کولاو شو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې لیکلی دی اکاؤنٹ سینټر. ستاسو د اکاؤنٹ سینټر چې دی دا به ځان سره کولاو کړو. دلته به دا ټول آپشنونه چې دي دا به کولاو شي. نو دلته کې موږ په دې باندې څنګه زور وکړو، نو موږ ته دا ټول آپشنونه چې دي دا کولاو شو. چې څنګه دا کولاو شو نو په دې مخ کې چې دی تاسو به لږ لاندې راشئ. دلته به تاسو ته ښکارېږي پاسورډ اینډ سیکورټي، دی لیکلی دی دلته کې پاسورډ اینډ سیکورټي چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې به لږ لاندې راشئ، لږ لاندې به راشئ. نو دلته کوم سیکورټي چیک نو خپل سیکورټي چې دی هغه ته چیک کا. نه آپشن چې دی دا به ځان سره کولاو کوي، دا به تاسو ته ښکارېږي. په دې سیکورټي چیکینګ کې چې دی په دې کې به اولنی آپشن چې دی دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوي. ستاسو موبایل چې دی دا ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا په څومره به دغه کې کولاو دی موبایلو کې، نه د دغه ځای نه چې دی تاسو چیک کولی شئ. خو دلته کې موږ ته 2 اکاؤنټونه چې دي دا ښکارېږي، یو انسټاګرام دی او بل فیسبوک دی. نو که تاسو سره انسټاګرام د خپل اکاؤنٹ سره یو ځای کړی، تاسو ته به انسټاګرام اکاؤنٹ چې دی دا به ورسره هم ښکارېږي. نو که انسټاګرام اکاؤنٹ ښکارېږي نو اوس دلته کې زموږ د انسټاګرام اکاؤنٹ چې دی دا په 21 موبایلو کې کولاو دی، او دا دغه چې دی دا په 4 موبایلو کې کولاو دی فیسبوک اکاؤنٹ. او که کوم کسان انسټاګرام نه یو ځای کړی نو یوازې به ورته دغه ښکارېږي فیسبوک ښکارېږي. نه فیسبوک چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی په دې به زور وکړئ، د خپل پروفایل باندې چې دی په دې به زور وکړئ نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. نو که دې مخ ته اوس موږ رالو نو له پاسه موږ ته ښکارېږي چې ستاسو پلانی موبایل دی، په دې سر باندې هغه موږ ته ښکارېږي. لاندې چې دی دا 3 موبایل موږ ته ښکارېږي، 3 موبایلو کې چې دی په دې کې کولاو دی. نو تاسو چې دی دا ختمولی شئ. لاندې به د سري لیکلو باندې چې دی په دې باندې به راکړئ سلیکټ ډیوایس ټو لګ آوټ. وایي لکه تاسو چې کوم ډیوایس سلیکټ کړئ نو هغه به لګ آوټ شي، یا ټول په یو ځای باندې سلیکټ کوئ نو ټول چې دی دا به دغه شي. لکه اوس موږ دا ټول کوو نو CL چې دی دا به وو، او لاندې لګ آوټ چې دی په دې باندې به زور وکړو د دې ټول نه به وځي. خو له دې سره یوازې ستاسو دا اکاؤنټونه چې دي دا نه ختمېږي. که تاسو وایئ چې په دې چل باندې به زموږ اکاؤنټونه چې دي دا به ختم شي، ځکه که ناشنا کس او د هغه سره ستا آی ډي او دغه یې دا ایمیل ورسره یا موبایل نمبر ورسره نو هغه یې دوباره هم کولاولی شي. د دې لپاره به تاسو چل کوئ چې پاسورډ چې دی دا به لازم چینج کوئ. نو پاسورډ چینج کوم نو د ټولو کسانو د موبایل نه چې دی ستاسو د اکاؤنټونه به ختم شي. په اسانه طریقه باندې تاسو پاسورډ چې دی دا هم چینج کولی شئ. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته دي.